الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وصل وسلم عليه أما بعد عزیزان ملت قابل قدر مشرانو کشرانو اوریدونکو مسلمانانو دا آخری دو سورتونه آقا دو جهان صلی اللہ علیہ وسلم باندې مدینه منوره کې نازل شویو او دا هغه سبب او دارنګه شان ورود داو چې يهود په آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم سحر کړو دا سحر په ولی کړو دا هغه مونږ چې کمدون هغه سره سنا س تذکرہ وکړه خو څه خبره چې کمدون هغه سره هغه لا پاتې هم دي هغه مخکینی چې کمدون دا هغه سبق لغونه خلاصه به ذکر کو نو مخ کې بیازو آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته هجرت وکړ مشکل شریف کې هغه حدیث تیر شو دا خوبونه د تعبیر په ضمن کې چې مکی زندگی کې حضور علیه السلام یو ځل خوب وکړ چې خوب یو کتل نو په خوب کې دا منظر وکړ چې زه د ډیرو کجورو والا علاقې ته هجرت کوم د ډیرو کجورو والا علاقې ته هجرت کوم نو حضور علیه السلام فرمایي چې اول زما ذهن کې داو چې د ډیر کجورو والا علاقه دا یا یمامه ده او یا هجر ده دا دو دي زما یسرب زما ذهن کې لانو خو چې بیا کله حکم راغی او ما ته چې کمدنو حکم وشو چې یسرب ته چې وروسته بیا مدینه منوره شو هغې ته هجرت وکړه ما چې دا خو مدینه منوره وه مدینه منوره کې هم کجورې زیاتې دي او یمامه او هجر کې هم کجورې زیاتې وي د دې وجې نه د خوب تعبیر حضور علیه السلام چې ډېرو کجورو والا علاقه یا به دغه دوی یا به دای خو به هر صورت بیا چې کمدنو هغه سره هغه یسرب چې مدینه طیبه نومې شو بیا نو چې کله آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم دې طرف ته هجرت وکړو نو دلته د هجرت نه وړاندې چې کوم د مدینې منورې چې کوم د هغه سره هغه بیکګراوند او کوم علاقايي ترتیب او هغه دا چې دی کې درې غټې قبیلې د یهودو آباد وي او دوه غټې قبیلې د مشرکینو آباد وي بنو نذیر بنو قریظه بنو قینقاع دا درې قبیلې دا د یهودو وي او دوه د مشرکینو قبیلې وي چې یو ته اوس او بل ته خزرج وي دا اوس او خزرج چې د مشرکینو کوم قبیلې وي دا د یهودو ما تحت وي ځکه چې یهود چې کوم دی هغه سره هغه سانم چې تجارتي منډۍ وي په هغې باندې د یهودو قبضه وه او دارنګې د مشرکینو به زمیندارۍ کولې او دارنګې غله وغیره دا ټول به د یهودو په منډو کې خرڅېدل د دې وجې نه چې سانه تجارتي او د ګټې لارې وي هغه ټولې هغې سره ګیرې وي او چونکې یهود هغه وخت کې د اهلي کتاب چې د تورات علم و ورسره د دې وجې نه چې کوم نو هغه سره هغه لیکه پړه هم نو په کالج او دارنګې په سکول او دارنګې په مکتب د ټولو باندې د هغې قبضه وه کله چې صحابه رال آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته تشریف وړو
او دا اوس او خزرج داغي دانه ما تحتو چې د اوس او خزرجو کې بچا خپل لور ورکول نوم دا هغه د یو يهودي د محلې د سردار نه چې تپوس نو کړ نو شو ورکول او که دوی ته به چې کوم نه هغه سره چرته انتخاب کو نو داغي د مشورې نه پسې کوی نه دانه داغي ما تحتو او دانه چې کوم نه هغه سره هغه د هغه دغه لاندې ورو بو د بولاندې خو چې کله عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم راغی صحابه چې کوم نه هغه سره په تجارت کې ډیر زیات ماهر مکی زندګۍ کې داغي زیات چې کوم نه واسطه د تجارت سره وا د دې وجنه تجارتی منډه د صحابه لاستراري او دارنګ چې کوم د علم هغه خبرم بیا ټول چې کوم نه هغه د يهودو په ځای خلکو به د حضور مبارک نه تپوس کوو دا بازار هم چې کوم نه کوټه شو نو تجارت هم کمزور شو دا هغه سرداری ختم شو او دارنګ چې کوم نه هغه سره دی لخته کم چې هغه تعلیمی یو برتری ورته حاصله او هغه خبره هم ختم شو یو علاقه ته چې کله چې کوم نه هغه سره هغه ته دا غواړي چې د علاقه باندې ستا قبضه راشي دو واسطو سره د تعلیم په واسطه سره تا هغه ما تحکول شي یا چې کوم نه هغه سره د تجارت په لار سره کله چې هندستان ته انګريز راغی د برتانیې نو اول هغه ایست انډیا کمپنی دا په دې شکل کې چې کوم نه هغه سره یو کمپنی جوړه کړه د تجارت هغه نه رو دوی خورېدل اخر دا چې په هندستان باندې قبضه وکړه او د مسلمانانو هغه د کم از کم د 600-700 سال حکومت چې کوم د مسلمانانو هغه ختم شو او دارنګ چې د انګريزانو قبضه رااله بیا وروسته چې کوم د هندستان او د دیوبند علماء د انګريزانو خلاف چې کوم مجاهده وکړه او دارنګ عمل کې آزاد کو به هر صورت نو کله چې دا دواړه خبره دا حضور علیه الصلاۃ والسلام چې کوم د هغې د ګوتو نه لاړې صحابو ته ملو شولې نو هغې سره الډي غیظ و غضب پیدا شو دارنګې حسد ورسره راغی د حضور مبارک سره چې زمونږ سرداري زمونږ مشري زمونږ چودریوالې زمونږ چې چیرمني دا خو ټول لاړل زمونږ د ګوتو نه نو د دې وجه نه هغې چې کوم نه هغه سره د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره حسد پیدا شو نو دا حسد د هغې چې کوم نه هغه سره د دې پوره کولو دپاره مختلف حربې استعمال کړې وې صرف دا نه چې صرف سحر یې کړو هر قسمه لارې اختیار کړې وه خو باری تعالی چې کوم نه هغه سره والله یعصمک من الناس الله جل شانو د حضور مبارک حفاظت کو هغې و چې کوم خدای پاک بچ کړل دا نو د یهودو دا نه سخت چې کوم دی مخالفت بل اړخ ته د صحابو هغه محبت سړی وګوري چې د یهودو دا نه عظیم مخالفت او دارنګې د صحابو محبت په دغه وخت کې چې کله چې کوم دی هغه سره هغه د بنو سلمه قبیلې والا مسجد نبوي خوا ته راتلل وړاندې چې مې ویل حضور مبارک منع کړل چې تاسو مه راځئ تاسو چې د هغه بنو سلمه قبیلې نه مسجد نبوي پورې سانه قدمونه الی د دې تاسو ثواب میلاویږي دیارکم تکتب آثارکم دا خپل کورونه لازم کې ستاسو دا قدمونو دا نشانې د دې دا فاصلې لیکلی شي د دې په عوض درته چې کوم دی هغه سره ثواب درکولی شي په دغه د بنو سلمه قبیلې کې یو صحابي و حضرت سیدنا طلحه ابن براه دا صحابي طلحه ابن براه ښه پکا صحابي دا بیمار شو او داسې بیمار شو چې دی چې کوم دی هغه سره د زندګۍ نه تمه قطع شوه ناامیده شو خپل د بنو سلمه چې کوم صحابه و دارنګې د کور کوم افراد و هغه راټول کړو هغې ته یو وصیت وکړو څه عجیبه وصیت و په دې زمانه کې چې کوم د مونږ د خلکو د وصیت نه بالکل مخالف دی مونږ تاسو دا کوشش چې زما جنازه یو لوی سړی وکړي یو غټ نه غټ سړی وکړي او دارنګې چې کوم دی هغه سره هغه ځکه چې غټ سړی زما جنازو کې چې زما مخکې منزل آسان شي په دې نیت باندې خلک چې کوم دی هغه سره د دې خبر انتخاب کوي لیکن دا صحابي رضی الله عنه طلحه ابن برا رتا هو دی لګیا دی یو عجیبه وصیت کوي د دې وجه نه صحابه هم د دې وصیت ته حیران شو او د هغې د باره کې څه مختلف نظریه راغله دې صحابي چې دا صحابه راټول کړو نو ورته وایي چې زه تاسو ته وصیت کوم که چرته زه د شپې وفات شوم چرته زه د شپې وفات شوم نو ګورئ چې زما جنازې له حضور مبارک را نشي دا عجیبه وصیت و ځکه چې هر سړی چې کوم دی دا خواهش و چې که هر ټیم او هر څه وختي خو چې زما جنازه حضور مبارک وکړي لیکن دا صحابي چې کوم دی هغه سره د ده وصیت د ټولو نه چې کوم دی هغه سره هغه بدل و نو خوا کې چې کوم صحابه و هغې چې کوم دی مختلف خیالونه راغلل یو پکې ده وویلی چې لکه اوسه پورې دا ده کلمه ویلې وه دی د منافقت کلمه ویلې وه نعوذ بالله
دا خو لکه چې مسلمان نو اسې ظاهري ځان مسلمان حساب او دا طلحه ابن برا راته هو یادو دا خبره هغه واورېده بل صحابي ویلې چې نه مسلمان خو چې کوم دن هغه سره دی کلمې وی خو اوس خدای دې نه کړي لکه چې مرتد شو اوس یې د کلمې نه انکار وکړه دا خبره یې واورېده بیا بل صحابي ویلې چې داسې خبره نه ده خو چونکې دې وخت کې دا بیمار دی او دارنګې چې کوم دن آخري مرحله ده نو دماغ یې کار پرېښی دی ځکه دې داسې وصیت کوي دا خو چې کوم دن هغه سره مناسب وصیت نه دی هر سړی دا وصیت کوي په داسې موقع چې غټ نه غټ سړی زما جنازه وکړي او بیا آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم چې د یو مړي جنازه وکړي نو بیا په هغې کې څه شک دی لیکن دې چې کوم دن هغه سره عجیبه خبره ده دې داسې الټه غوندې وصیت کوي نو د دې وجې نه هغې چې دا خبرې وکړې هر یو خپل رای ښکاره کړه نا صحابي چې کوم دن هغه سره هغه ورته وکتل چې نه خو زه چې کوم دن هغه سره کلمه مې هغه بیکاره ویلې ده بالکل صحیح او درسته کلمه مې ویلې ده منافق نیم او نه دا کلمې ویلو نه پس مرتد شوی ما جنگ بدر کې شریک شوی جنگ بدر کې او بدری صحابه باره کې چې کوم دن هغه سره باری تعالی حدیث قدسی عقاید جان صاحب فرمایي چې باری تعالی د بدری صحابه باندې باقاعده جلوه فروش ورته قد غفر الله لكم الله جل تاسو ټول ته بخښو 313 صحابه هغه ټول ته چې کوم نه هغه سره باری تعالی بخښش وکړو مشکات شریف کې د هغې نمونه دي دا 313 او دارنګې چې کوم نه هغې سره محدثینو لیکلي چې دا 313 نمونه والي او د دې نه پس چې کوم نه دعا وکړي نو خدای پاک هغه دعا قبلوي ځکه چې ډېر لوی خلک 313 دا د اسلام اول بنیاد و چې دې ځای نه بنیاد مضبوط شو دغه 313 صحابه چې کوم نه کفر ته شکست ورکړ نو د هغې خپه بیا مضبوطه شوې نه ده بهر صورت ورته وی چې نه خو مې کلمه د نفاق ویلې ده سمه مې ویله نه مرتد شوې ما ځکه جنګ بدر کې م شریک شم او نه مې حواسو کار پرېښی دی خو تاسو ته پته نه لګي زما دا محله چې کوم نه نو علاقه ده دې کې ګیر چاپېره یهود دي دې کې څه دي ګیر چاپېره چې کوم نه هغه سره یهودیان دي او یهودیانو د دې سازش نه ما ته پته لګېدلې ده او دا خبره چې کوم نو گردش کوي چې د یهود دا پلان دی چې مونږه حضور مبارک شهید کو حضور علیه السلام شهید کو نو اسې نه حضور علیه السلام د شپې زما جنازې له راشه یهود هغې ته څه نقصان او درد ورسوي نو زه دا نه غواړم چې زما په جنازه کې حضور مبارک ته چې تکلیف ورسي صحیح شو که نه یعنی خپل چې کوم نه هغه سره هغه خپل هغه فایده هغه د حضور علیه السلام په تکلیف باندې چې کوم نه هغه سره هغه رسټ وکړه او د حضور علیه السلام تکلیف چې هغې ته تکلیف ورسي دا زه نه برداشت کوم نو د شپې به زما جنازې له تاسو حضور علیه السلام نه راغواړئ صحیح شو کله چې دا صحابي وفات شو دې ته بیا یو مسله کوم بیا وروسته بله خبره کوم کله چې وفات شو بیا چې کوم نه شپې هغې جنازه وکړله تدفین یې وشو سبا باندې حضور مبارک ته پته ولګي حضور علیه السلام ویلي چې تاسو ما ته ولې خبر نه راکړه هغې ورته خبره وکړه بیا وایي چې دلونې علی قبره د دې صحابي قبر ما ته وښایه کوم ځای خبر دی نو بیا حضور مبارک راغی او دارنګې چې قبر ته ودرېده وایي فدعا له ورفع یدیه دا یو جمله درته وضاحت کوم لغونې ذهن ته راشي فدعا له فرفع یدیه ودعا له لاسونه یې پورته کړل او دارنګې د هغه دپاره دوه وخته قبر ته ولاړو دلته کې دوه مسلې دي بعض علما حضرات فرمایي چې یو سړی چې کوم د پلار نیکه وغیره رشته دار بیبي لور وغیره دې قبر ته لاړ شي یا د بزرګانو قبر ته لاړ شي سنت طریقې سره نو چې دې چې کوم نه هلته دعا کوي نو لاس دې نه اوچتوي ځکه چې د دې خو د مسلې نه به واقف شي چې بل یو داسې انپړ غوندې وایي شي چې هغه وایي جوړ دی د قبر نه غوښته دا دعا یې چې وکړه دی د قبر نه څه وغوښتل نو د هغه نظریه به خرابه شي نو بعض علماو رایې دا ده او بعض علما حضرات د دې حدیث په رڼا کې وایي چې نه لاس اوچتولی شي او دعا کولی شي د دې وجې نه چې کوم دنو موخې ته کتل پکار دي که څوک نه داسې انپړه کس چې ستا د دې عمل نه هغه چې کوم دنو غلط نتیجه وباسي نو لاس اوچتولی شي بالکل د دې حدیث نه هغه ثابت شو خو که پوهېږي چې ګیر چاپېره چې کوم ناپوهه خلک دي او دارنګې زما په دې لاس اوچتولو سره به د هغې چې کوم دنو هغې خوالډي خبرونو ته سجدې لګوي قبرونو ته سجدې لګوي نو که زما غوندې عالم او پوهه سړی دلته قبر ته لاس اوچت کړي نو د هغې خو به بیکاره عقیده نور هم چې کوم دی یو قسم نه مضبوطه شي نو په داسې موقع کې چې کوم دی نو اوچتول نه دي پکار
شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایي راه سنت کې لیکلي دي او د خپل تفسیر کې چې کومونه ذخیرۃ الجنان تفسیر دی هغه کې دا خبره راوړې ده چې یو ځلې خیر المدارس کې چې کومونه هغه سره هغه سالانه دغه دستاربندي وا د مدرسې خیر المدارس خیر محمد جالندری رحمۃ اللہ علیہ دا چې کومونه تانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مریدو او شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ دا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شاګردو لوی خلک ډېر لوی نو به هر صورت چې کومونه هغه سره هغه الته کې دستاربندي وا نو یو کمره کې حضرت جالندری صاحب هم تشریف فرما او زم ناستو ما داغه یو کتاب وړو کې هغه چې کومونه هغه سره نماز حنفی هغه کې دا مسله لیکل و چې وسړی خبر تلاړ شي نو خدا د چې لا سوچت نه کی چې دعا غواړي نو ایمان هغه ټیم کې یو کس دا بعد کسان مړي روخیاري کنه کله چې علماء ګورو هغه بیا یو مسله چیړي نو مان یو کس تاسو کې چې خبر ته سړی لاړ شي او دارنګ دعا غواړي نو لا سوچتول پکار دي کنه دي پک اوچتول پکار نو خیر محمد جالندی صاحب رحمۃ اللہ ورته وی چې دنه تاسو کا دنه پای زه ورته یاد کړم ایما ورته چې لا سوچتول شي او زه درته چې کوم نه هغه سره دا په دلایل سره ثابتوم به هر صورت دا هغه خبرنوي ما ورته دا حدیث د مسلم شریف او بیا چې کوم نه دا د حضرت طلحه ابن برا دا واقعا دا الاصابه فی تمیز الصحابه حافظ ابن حجر رحمت الله را نقل کړه دا حواله مې ورته ورکړله بیا وی خیر محمد جالندی رحمت الله علیه چې کوم نه هغه سره هغه او مانله به هر صورت خبره مې دا کوله چې یهود چې کوم نه هغه سره حضور علیه الصلاۃ والسلام ته د دې وجه نه نقصان رسو چې دا غي سرداری بالکل ختم شو او هغه چې کوم هغه مشری وي غوښته الته په مدینه منوره کې چې دا غي کوم هغه برتری وا الاړه چې کوم نه هغه سره هغه خورو کې ملو شو ناغي بیا پدې پکار خدا و چې ایمان وروړي پکار خدا وا چې په عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم ایمان نه د چې دا غي کتاب تورات د حضور مبارک د صفاتو نه ډکو لیکن هغه دا خبرونه منله انه هغه خپل هغه حسد کې رالل نو دا غي د وجه نه نقصان ورته سو مختلف طریقو سره یو طریقه دا هم چې په خیبر کې چې کوم یو خزه و زینب نومو هغه چې کوم نه هغه سره په دې باندې روچا تکړه و چې ته حضور مبارک له دعوت وکا او حضور علیه الصلاۃ والسلام به دعوت قبلو چاهه چې کوم نه هغه سره د غریب نه غریب سړی والي نو کعبه ته شو او بوتم چې کوم نه راغوخته د چا دعوت به نه ټوکراو کو ځکه حدیث مبارک کې را دي چې د مسلمان په بل مسلمان چې کوم نه هغه سره 15 یا شپږ حق دی یو هغه کې دام دی چې کله دعوت درکې نو هغه چې کوم نه قبلوا خو که عذر نو خپل عذر مخکې نه ذکر کاوه چې زما دا عذر دی د دې وجه نه زه حاضر نشم کولی خو چې کله دعوت قبول کنو بیا به الته کې حاضری کې خوراک کول لازمي خو نه دي خوراک کول ضروری نه دي خو الته وزان حاضر کې ځکه چې تا چې کوم نه هغه سره کار درته ملو شوی دی به هر صورت نو دا د اخذ چې کوم نه هغه سره زینب نو میخذ هغه روچا تکړه وا کتا سو تاریخ وګوره ان شاء الله مخه تبرام شي ډیر چې کوم نه هغه سره داسې حالات مخه تراغلي چې اکثر هغه مسلمانانو ته نقصان رسیدل دا د خزو د لاس رسیدل غیر چې کوم نه هغه سره خز استعمال کړی دي او دا رنګ چې کوم نه د مسلمانانو هغه کاسته نقصان رسول دي دا امشه بلعم بن باوره چې کوم نه هغه سره مشهور بزرګ او ډیر لوی بزرګ دا د حسین موسی علیه السلام زمانہ کې کله چې موسی علیه السلام چې کوم نه هغه سره هغه باقاعده دا الله جل شانو توحید طرف ته خلق را بلل نو هغه وخت چې کوم نه هغه سره د دغه ته بلعم بن باوره بزرګ ته خلکو چې د موسی علیه السلام ته لغوند خیره وکا خیره ورته وکا چې دا چې کوم نه ګوره زمونږ د بوتانو بد اراده و یو دارنګ چې کوم نه د فرعون د خدای نه انکار کوي وغیرہ وغیرہ نو بلعم بن باوره ته چې د خدای بدبخت هغه پیغمبر دی او زه یو امتیم کزر ډیر هم لوی شم دغه د خپل د خورم برابر نه منل مختلف قسم چې کوم نه ډاله وغیرہ ولا راوړل خو هغه چې کوم نه به هر صورت اخره کې ورته دغه خزه علم سولا د بلعم بن باوره خزه ورته رسول علم سولا دا زمونږ څه چنن سبا خراب دي خدای قدرت الله خراب دي ارسه چې کوم نه هغه سره ستر پړل صحیح شو کنه نو خزه ورته علم سولا نه خزه لا چې کوم نه خلکو ډاله دا کړه نه هغه اخره کې ورته چې ګوره یې سړی استابې سکیږي خو صرف چې کوم نه یو دعا دا وې کا پیښ کنه سستا دعا قبليږي نه قبليږي خو زه خو به د خلکو دغه نه بیغمه شم او دارنګ ډېر لوی ډالې مالې راوړي دي چې کله مجبور شو ظاهره خبره چې هر چا سره مخابره کیږي خو سره نه کیږي
صحیح ده کنه نو مجبور شو خو چې څنګه خلق ولوکړه چونکې دا خو د پیغمبر خلاف دعا کولو خیره کولو چې څنګه خلق ولوکړه دا جبه دې دیوان لپاره دا جبه دینوم تر ورسېدا فمثله كمثل الكلب ان تحمله يلحظ او تتركه يلحظ دا قرآن کریم کې دا غویا تذکر راغله بار صورت خبره مې دا کوله مشهور چې کم نه هغه سره هغه جهاد او غزوه وا هغه کې چې کم نه هغه سره هغه عیسایانو د صحابو په مقابله کې چې کم نه هغه سره په لهرو باندې خزو درولې چې کله خزو درولې د مسلمانانو چې کم امیر المؤمنین هغه وخت د جهاد کم کمان چا سره هغه ته خبره وسه د هغه صحابو ته ویل چې قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم سم د آیات ورته صحابه لاړل هغه علاقې چې کوم نه فتح هم کړو د لارې د دې مین نه علاوه اخوادي خو نه لیکتل چې واپس رالل نو بیا چې کوم نه دلته کې خلکو ویل کوم چې هغه تجارتي دغه لپاره تلو د روم وغیره تاغي ورته چې د دې رومیانو هغه خز تاسو کته د سې هغه چې مونږ خو سم نه لیکتل کله چې ورته امیر المؤمنین ویل کوم چې داغي چې کوم کمانډنټو چیرې بر اخوادي خو باندې ګوره یغضوا من ابصارهم نظرونه بټیټ ساته نظرونه با ټیټ ساته بهر صورت نو چونکه عقاید و جهان صلی الله علیه وسلم چې کمنو د صحابو تربیت داسې کړو او بیا د هغه صحابو بیا د تابعین تربیت کړو یو واقعه د تم بیا خپل غلطم حضرت سینا سالم رحمه الله دا د حضرت عمر فاروق تاون وسی دی د حضرت عبد الله زوی دی سالم ابن عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم دا سالم رحمه الله چې کمنو هغه سره دا د فقهاو د مدینه کې دی مدینه منوره کې غټ و فقهاو په تابعینو کې غټ و چې کوم فقهاو هغه و کې یو حضرت سالم رحمه الله هم دی حضرت سالم رحمه الله چې کوم هغه سره هغه تلو حج لا چې حج لا تلو نو دغه وخت کې چې کوم هغه د مسلمانانو مشر او دارنګ چې کوم د اموي چې کوم خلفاو یو دغه عبد الملک ابن مروان دا مروان دا نو دا اموي خلیفہ د چوکته یو ځوان دی او دا هغه چهرې نه داسې چې کوم عجز او انکساری معلومېدل خپل یو غلام یا نوکر ته وی چې تمنډه دا ځوان راوړ دا څوک دی دا ځوان څوک دی چې کله هغه کسور هغه معلومات وته چې دا خو سالم دی د عبد الله ابن عمر ته هو زوی دی د عمر نوسی دی د عمر څه دی راته هو نوسی دی چې کله راغوخته نو ورته چې یاره چونکې هغه د ساده غوندې او دارنګې زړې غوندې جامې اچولې وي عبدالملک ابن مروان هو خلیفه و نو بیا چې کوم نه هغه سره راغوښته ورته چې یاره ما زما ستا نیکه سره ډېره مینه ده او ستاسو په اصطلاح کې وایي زه د هغه یعنې مداح یم یعنې زه د هغه فین یم ډېره مینه مې ده ورسره خو ستا دا جامې مې چې وکتې نو لږ غوندې خفه شومه چې ته د دا نه لوی شخصیت نوسې او دارنګې داسې ساده غوندې عامې جامې دې چولې دي نو داسې چلو که چې زه ستا دپاره چې ما نه وغواړه چې زه دله څه درکړم ما نه وغواړه چې زه دله هغه ورته امیر المؤمنین دلته کې زه د خانه کعبې وړاندې د الله جل شانه وړاندې ولاړ یم ما ته حیا راځي چې د الله جل شانه په کور کې زه د انسان نه سوال وکړم ما ته حیا راځي چې د الله جل په کور کې زه د یو انسان نه سوال وکړم د دې وجې نه دا خبره انورم چې کوم نه لغوندې شرمندم شو راغونډ شو چې هلکه دا خو بیا خو لاړو خو خپل غلام ته ویلې چې دا ځوان کله د مانځه نه فارغ شي چې کله د مانځه نه فارغ شي او طواف نه نو بیا ما ته راوله چې کله هغه فارغ شو نو ده ورته وایي چې امیر المؤمنین دی غواړي د هغه خیمې ته چې لاړو خبرې مبرې وچولې بیا ورته ویلې چېرې چونکې هغه وخت کې خو تا وایي چې زه د باري تعالی مخې ته یم او ما ته شرم راځي چې په دې موخه کې زه ستا نه غواړم ټیک شو اوس راته ووایي چې څه غواړې چې دله درکړم هغه ورته وایي چې ته ما ته د دنیا سره کولی شي که د آخرت ورته چې د آخرت خو ما سره څه نشته ما سره خو د دنیا اسباب دی هغه در کولی شم حضرت سالم رحمت الله علیه ورته وایي چې دنیا خو ما چېرته د خدای پاک نه نه غوښتې دنیا خو ما د الله نه نه غوښتې چې د ټولې دنیا مالک دی او د دې وجه نه چې کوم نه هغه سره ستا نه به څنګه وغواړم زما مقصد چې آخرت دی که د آخرت سره کولی شي خو صحیح نه کنی چې کوم نه ستا خپله لاره ده ما خپله مطلب مې دا و چې حضور مبارک د صحابو داسې تربیت کړو چې هغه تربیت بیا تابعینو کې باقاعده راغلی چې کله دا خبره ورته وکړه نو هغه وایي چې دا پکې حق د نیکه رګ دی دا حضرت عمر راته و دا هغه د نیکه رګ دی پکې بهر صورت دا زینب نومې ښځې
د حضور علیه السلام ته دعوت کړو نو په هغه یو چیلې حلاله کړو هغې کې زهر ملو کړي او زهر خاصم زهري خو دانه تیز او دانه خطرناکو چې د حضور علیه السلام سره کم صحابه راغلي په دې دعوت کې شریکو نو حضور مبارک خو چې څنګه نوړی واغشته او د خولې ته داسې نږدې کړه نو باقاعده چې کوم نو هغه وحي ورته راغله چې دې کې زهر دی دې کې زهر دی مسند حدیث مبارک دی نو نوړی بار کړه خو صرف هغه ذایقه لغوندې د خولې ته تلې وه ذایقه دانه خطرناکه وه چې کله به د کال دا ورځې راللې د حضور علیه السلام د سر راګونه بالکل شلېدل چې دا ورځې به رالې دقسې به چې کوم نه هغسې د رګونو باندې هغه د زهرو اثر صرف معمولي غوندې ذایقه تلې وه خولې ته او یو صحابي حضرت سیدنا بشر ابن براء ابن معرور رضی هو هغې نوړی خوړلې وه په ځای باندې شهید شوی او نور صحابه چې کوم نه هغه سره هغه وزورلی شو هغه وخت سره خو هغې وفات نه شو خو وروسته هم د دقه نوړی د وجې نه هغې هم چې کوم نه هغه سره شهیدان شو بیا حضور علیه السلام چې کوم نه هغه حضرت سیدنا عایشه راته فرمایي چې کله حضور علیه السلام آخري وخت کې د مرض الوفات و دنیا نه تشریف وړو نو ما ته ویلې چې زما دا رګونه کې اوس هم هغه د زهرو اثر دی او زه چې دا رګونه مې بالکل شلېږي دا رګونه مې بالکل شلېږي خدای خبر د دې سانه وخت شوی دا رګونه مې بالکل شلېږي نو بیا حضرت سیدنا عبدالله ابن مسعود ته فرمایي او قسم خوري او وی لس واره د قسم کړي چې حضور علیه السلام شهید شوی دی ځکه چې د هغه بنیادی سبب چې کوم نه د حضور مبارک د وفات هغه زهر و د دې وجه نه هغه چې کوم نه هغه د هغې د وجه نه کوم وفات واقع شي هغه شهادت دی د دې وجه نه حضور علیه السلام هغه شهید شوی دی به هر صورت حضور علیه السلام خو چې کوم نه هغه موقع باندې خدای پاک هغې ته صحت ورکړ نو بیا دا ښځې د دې نه خپل ذات دپاره بدل وانه غوښتو خو چونکې هغه حضرت بشر ابن براء ابن معرور ته و مشهور صاحب هغه شهید شوی د دغه زهرو د وجې نه او نور صحابه نو دا ښځه بیا چې کوم نه هغه سره پانسي کړه باقاعده او دې ته چې کوم د هغې یعنې قصاصا نه چې کوم نه هغه سره هغه پانسي کړه نو دا د یهودو چې کوم نه هغه سره مختلف طریقې سره تازه شنو یو ځلې د یو وعدې په دغه سره راوسته چې یاره څه خبره فیصله کوو او دارنګې چې کوم څه صلح کوو او د یو غټ چې کوم نه هغه سره ګاټۍ لاندې کېنولو او بیا برانې نور کسان پرې کړو چې کاڼې پرې داسې راخلاص کړي حضور مبارک ته چې کومه د وحي په واسطې پته ولګه باري تعالی به هر صورت هغه حفاظت چې کوم نه هغه سره هغه وکړلو نو غرض مې دا و چې د یهودو چې کوم نه هغه سره هغه کوشش و په هر صورت چې حضور علیه السلام ته نقصان ورسوي په دې د دې چې ایمان یې راوړو په دې د دې چې هغه ایمان یې راوړو لیکن د ایمان په دې چې کوم نه هغه حضور علیه السلام ته د نقصان رسولو کوشش کو نو دا سورتونه هم په دغه ضمن کې راغلي سوره فلق او سوره ناس دواړه مدني سورتونه دي تاسو سما وړاندې جمهوري چې تاج کتابخانه والا دا یو غټ غلطي دی په قرآن کریم کې د دواړو سورتونو ته مکی لیکلي دي حالانکې دا مدني سورتونه دي ټوله واقعه د دې ټول بیکګراوند چې کوم نه هغه سره د مدینې نرسنګ دی ته مکی وي غلط شوی دی په هر صورت او دویمه خبره چې کوم نه هغه سره هغه دا نه چې دا د سحر په نتیجه کې دا دواړه سورتونه نازل شوي دي د اول صورت چې کوم نه هغه سره هغه 15 آیاته دی ورپسې صورت چې کوم نه شپږ آیاته کل 11 آیتونه دي او دا د اقا سحر په عوض کې تفصیلی واقع ورته ان شاء الله بیا آینده جمعه وایم خو دا چې کوم نه دا سحر هم دوی په دې وجه کړو مدینه منوره کې چې کوم یهودو هغه ناکام شو په سحر کې حالانکه سحر کې یهود بالکل چې کوم نه هغه سره هغه ایکسپرټ دي په سحر کې کله چې هغې د یو مسلمان هم داسې مقابله نشي کولی دلایلو پرنا کې بیا په سحر کوي او دلته چې کوم نه هغه سره هغه د خیبر چې کوم یهودو هغې ناکام شو دا بیا یو دا یهودی نو در پر اصل دا منافقو دا کم لبید ابن عصم چې دی دلته دا منافقو د یهودو سره ساز بازو ظاهري یې داسې کلمه ویلې وه خدا د یهودو باندې په دې سحر کې ډېر ماهر و بیا دې سړي له څه ډالۍ ټپلۍ ورکړل او دارنګې چې کوم نه هغه سره هغه سحر یې که بهر صورت زما مقصد چې کوم د دې صورتونو نه څه ناڅه پکې هغه سیرت هم راځي دا ربیع الاول شروع زما عام طور ترتیب دی چې ربیع الاول کې سیرت باندې خبره کوم خو دا سیرت عمدقه ضمن کې راځي دا مدني زندگی ده د هغې چې کوم تذکره پکې راځي کله دا موضوع ختم شي بیا به انشاءالله سیرت هم شروع کو هذا واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین دعاك يا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد. دعا کې زموږ ستاسو مشران کوم چې وفات دي باری تعالی مغفرت کامله عاجله نصیب کی، قبور باری تعالی منور او معطر کې مخکې زندگی باری تعالی خیسته کی، بالخصوص د زړه د اخلاص دعا کې باری تعالی دغه علماو دغه مدارس او دغه مساجد او دغه چې کوم مبلغین او تبلیغی مراکز او دارنګ انسان خانقاهونه دغه ټول باری تعالی حفاظت وکړي. غیر چې کوم دن هغه سه لګیا دي دغه علماو ته د نقصان رسول مختلف چې کوم دن حربي هغه استعمالي، باری تعالی د خپل طرف نه حفاظت کوي، باری تعالی محفوظ کی او دا دین چې کوم دن هغه سره د ټول عالم کې خور کې الله جل شانه چې کوم دن د ټول حفاظت کوي. سانا هغه د موږ تاسو کوم دن هغه سره کشران دي باری تعالی زندګۍ کې خیر او برکت واچول کې د حاضر جمع کې یا کورونو کې سانه بیماران دي لوی واړه نارینه ټول ته باری تعالی صحت کامل اجر ورکړي، د جمع برکت سره باری تعالی د خپل خپل لاړې دارو کې سو قرضداري تنگ دستي باری تعالی د غیب نمرستو کې د چا اولاد نشه باری تعالی نیک عمل صالح اولاد ورته ورکړي، د چا شتل باری تعالی صالح او ګرځول کې د سترګو یخواله ورته وګرځول کې صحیح جان نشین وګرځول کې او په دین باندې باری تعالی خاط کې د دې زمانه فتنه حوادثات هم باری تعالی محفوظ او مامون ساتي، اخره خاتم به ایمان کې. حضور علیه الصلاۃ والسلام د امت لپاره سانه د خیر دعاګانې وخت مټول به کې برخه وکي، سانه شر فساد فتنو نه امن حفاظت ته حفاظت راکړي. د حضور علیه الصلاۃ والسلام طریقو باندې زندگی تیرولات آسان کې غیر طریقونه تبارک تعالی نفرت پیدا کې. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.